कबड्डी 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 نسرا نيغ كذا إذا تيجي نبي وردا خروج بقول على كنا غير شوية ما خلينا على زور جم زي كبديكم مردار لا أخو هات كبدي 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 شکر پاک پروردگار ته زما د بچو د حق حلال او رزق ورکړي امين ثم ډډولګه وسمله ټول ورځ په مزدوري ستړی ستومانه شي واخځې چې کم انسان کې وسله وي که نه هغه چرې هم نه ستړی کېږي بابا السلام علیکم وعلیکم السلام سلیمه بچې راځه کښېنه راځه څنګه چلو شو سلیمه بچې نوکري ملاو شو که نه نه بابا نن سبا د نوکرۍ دپاره غټ سفارش غواړي او یا غټ روپۍ خو هغه دواړه موږ سره نشته دی وار مه خطا کوه بچې ما د حلالو په ګټه ستا تعلیم کړی دی یو نه یو ورځ به تا ته ضرور نوکري میلاویږي دا زما دعا ده تا دپاره انشاءالله امین ځه بچې ځه
دا غریبې تیار خور چرته دی تر اوسه را نغلو را بشي الګ دې چېرته دوستانو سره وای که نه دوستان یا دلبره داسې سوچ کومه کره کوي دي کلي خانانو سره وګوره څه قسم قسم موټرې دي یاره او موږ سره اډو خر هم نشته ورکه خرشتا خو تا ته پته نشته کم دی دا خوا کې څه ناست دی دلته وویلې ولې تاسو ته زه خر ښکارم نه 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 خفه کوه مورکې ته خر نه ته خو اتي ظالمه خو بس چې لږ پرخې ووایې بادرنګ پاتې شوې زه به د اتي نه مغټومه خو که د مور دعا راته لګېدلې وې ولې تا ته مور خیرې کړي دي نه یار خیرې راته نه دي کړي هر وخت به یې راته وي چې لوی شي لوی شي لوی شي لوی نه شم خو ورک شومه و ظالمه نو څه چلو شو که د مور نه روک شوې موږ خو ومونتلې که نه موږ نه به نه روکېږې یا لکه یو کار نه کوو څه د ښار یو چکر نه وو او لکه دا صحیح ده داسې کار به وکړو چې زلوبۍ به مو خورو کیسه خانۍ کې به مټۍ مو خورو جوس به مو څکو څنګه مو خوښه ده راځئ په ټانګه کې به سیله مو کوو مړه صحیح چیز بیا راځه چې صحیح چیز ما نه وسولوئ خدایا پاکه د ژوند دغه میلې وګوره دا ښکلې ښکلې تماشې وګوره دا محفلونه کې ودانو ستل غم نه دې لرې هر انسان ستل راشه د ژوند دغه میلې وګوره دا ښکلې ښکلې تماشې وګوره دا محفلونه کې ودانو ستل غم نه دې لرې هر انسان ستل راشه د ژوند دغه میلې وګوره میلې دا زنګو ګانې او ټالونه پکې دا قسمه قسم دوکانونه پکې رنګ پرنګ نظارې وګوره دا ښکلې ښکلې تماشې وګوره دا محفلونه د ودان ستل غم نه دې لرې هر انسان ستل راشه د ژوند دغه میلې وګوره میلې میلې خطا مشفو دیگنو خلقو کې خطا مشفو پن مرګرو نه جدا مشفو روزه د خپلو کې آرام ستل غم نه دل لري هر انسان ستل تا مې تلونه دی ودان ستل غم نه دل لري هر انسان ستل راشد ژوند دغه میلې وګوره میلې میلې गाने पके रंग गुरो दागा गाने पके दामके सुना दा गाने पके हमें फलना दानगने गोरा दा खुले खुले तमाशे गोरा दामे फलना तिवदान सितल हम नगल रे हर इंसान सितल राशद जुंदा मेले गोरा मेले मेले
زمون تل د دامینار اور ولی زمون دا روایت تل ژوندی زمون اړه دیو بل قربان ستل غم دلری هر انسان ستل دام سنات ودان ستل غم دلری هر انسان ستل راشد ژوند غمېلې وګوره دا ښکلې تماشې وګوره دام سنات ودان ستل غم دلری هر انسان ستل راشد ژوند غمېلې وګوره مېلې 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 واه یاره د دې خارم څه مزي لاټو ګوره بچا لاټو یالکه لاټو څه شو لاټو یالکه لاټو څه شو داسې کار وکړه زما خیر ټانګې نه پرېوتې دی زه پسې ورځم او ته مې ته ټانګه کېوځه یالکه زر ورشه لکه اسادر راکړه یار څه دې باندې کړي مور یا لکه تا ته چېرته تللی وې دومره دې ناوخته کو پلار دې درته سخت غصه دی خبرې یاره دې خوار وخت د مرچو په سړه ناستې مور لرې ښه ما ته وګوره ډېر سخت وږی یم ته ماله روټۍ راکړه در کوم صبر وکړه ټوله ورځ چې بار لوفري کې نو روټۍ به دې هم هلته خوړلې وه که نه نو که روټۍ بار خورم هم د کلي دا خلک به څه وایي داجي چې په کور کې روټۍ نه وي څه کار به کله کې ته خو بس په تیار عادت شوی په تیاره خوره نو بچې په کور کې څه دي ورور دې ټوله ورځ په نوکرۍ پسې ګرځي راګرځي او پلار دې په ضعیفو هډوکو نوکري کوي لګیا دی ته هم څه کوه که نه بچې یاره مورې کار به کوم که نه که سبا زه مړ شمه نو خیر به غواړې خیر زه بچې ته لاس وینځه زه درته ډوډۍ اچوم دا ښه په خبرو مه خفه کېږه هله پاسه یاره پرېږده مورې بس موړ شوم داسې وګښې چې تا ته پته ولګي یا لکه لاټو غریب جام تر اوسه پورې رانلو یار را به شي مړه څه کار به یې وي هغه دی راغو یار حاضر وروره ستا انتظار یا لکه غریب جانه دا مخ د دونه وران ولې نیولې دی ماړه او ماغه خو چې کور ته ننوځم نو مخامخ مې پلار په کټ کې ناست ماغه د بېروزګارۍ پیغورونه زړه مې شین شو سړیا یار دا پیغورونه د کلي خلک ما ته هم راکوي اخر موږ به څه کوو یار څه به کوو موږ نه هم څه غیرت پکار دی څه روزګار شروع کړو سړیا د کار سوچ ما کړی دی خو خبره د حساب ده د حساب او یار ته ټیک وې خو ما هغه تره سره هر وخت لانجې کونجې وي والله خوله مې ورته نه جوړېږي یار نو څه وکړو پیسو غم تاسو مه کوئ ابه زه د حاجي نه والم خو روزګار به څه کوو روزګار دا غوږونه را دې خوا کوي
ملک دې کنه لاټو الله چې دا کار سړی کنه خبره د حساب ده. ولې ما د نوټونو ماشین لګولی دی چې تا له پیسې درکړم ما سره هېڅ هم نشته. ته وګوره کنه بیبي پلار مې همیشه ماته وایي چې لږه څه کار کوه څه کار کوه نو اوس چې ما کار ته ملا وتړله نو دی وایي چې ما سره پیسې نشته. دا کارونه مارونه نه کوي د خپلې لوفارې لپاره پیسې وواخله. یاره داجي والله کلوفري کومه ما دې خدای وایي ما کار ته ملا تړلې ده کار کومه ما کې هم څه غیرت را پیدا شو. ته رښتیا وایې بچې؟ زما دې ستا په سر قسم مورې زه رښتیا وایم زه کار کول غواړم. شکر دی چې په تا کې هم غیرت پیدا شو. د غریبي پلاره که تا سره صحیح نه ورکوله که نه ماشوم کار شروع کوي. د ده په ژبه خو ما یقین نشته خو چې ته وایې که نه ښځې ور به کم. ګوره غریبې بچې دا زما د محنت ګټه ده دا کوالالو ګټه ده بچې زما ګور کپن دی خیال کوه چې برباد یې نه کې برباد یې نه کې بچې. ته فکر مه کوه داجي ستا د حلالو دا ګټه به بې ځایه نه ځي. ها الله دې ستا په کاروبار کې برکت واچي بچې برکت واچي. لکه لږ صبر وکړه یارو که لږ صبر وکړو د اور نه مخکې شمه زیړه کوه ورکا کلیجی ورکا سوده ده خانه 500 والا صبر وکړه ډېرې ښایسته تیکې دي پکړي غریب جانا والله ډېر خوند دی وکړو. ډېره مهرباني خان خانه 200 روپۍ والا غلی شه لکه نه خان نه خفه نه شئ ماشوم دی بس پوه شوی نه دی تاسو ورځئ ستاسو هم په موږ حق دی جي ورځئ مهرباني غلی شه که نه خلکه سړی نه ګوري خو په دې سپېمو کې داسې خان در ومنډه وایي وګوره خان ته وایي پیسې راکړه بدماشان خلک نو پې برابر یې واو دا ټکي مونږ خلکو دپاره پخوو شی وایي که نه خدای دې بیخ وباسه یو ورځ به ته موږ داسې کار ګورې چې دا تکې په هوا رواني یاره خو نو لکه داسې خونه چې سړي له یو سیار نو ویرېدې که نه د څه ټیم نه زه ستا انتظار کوم دومره یې ناوخته کوم مولوي ته څه خبرې بدن مې داسې دړ کوي وای ټوله شپه په ولاړه یم ملا ماته ستړی مه قسمه شپې ناوخته اوږده شوی وم ولې څه چلو وای ما کار شروع کړی وا د څه کار ته نه خبر نه ما تیکو کار شروع کړی دی اشنا غری کې مې ریډه لګولې ده او ته دا یاد ساته یو ورځ به دله د سلاطین ته رسمه دومره غټ هوټل به ځان له تیکو سازو ما تا تیکو کار شروع کړی او زه دې نیم خبر کړی ته مې ویلې که اوس او ما له یې تیکې راوړې ټوله دنیا به زما د لاس تیکې خوري به صفتونه کوي او تا له به یې نه راوړم راوړې مې جیب کې مې پټې راوړې مې نور څوک یې ونه ویني که نه مړې راوځه که نه روټۍ هم دي پکې که نه ودرېږه ته څه کوې زه یې در کوم که نه ته صرف وګوره غوښه هم ده پکې کلیجي هم ده پکې او زړه هم دی پکې ښه دا شورو زما د زړه نه وکړه مزېدار دي که نه دا مساله زه په خپله جوړوم وګورئ
اخوا کې ټیکو ولا دی را سره بل راته ویل کړه ولې نه اوس دی ویل بس سم بس وا ما در دومره په مینه راوړي دیو دا کریږي دا خرسه به یاد ساتي څه د خدای په امان بس ته پرېږده مړې تا د ما ټیکو پسې ګپ شروع کړی وای ما در دومره په مینه راوړي دیو یو تم په ګپ نه پیږي ښځه خو غریب جانا الله ستاسو کاروبار کې ډیر برکت واچي آمین سمره خوند کوي خندا د نازولو لیونی شوم په دا د نازولو زړه مې وایي چې بس ټول ښکلي زما وې چې دیدن مې کړې همیش د نازولو زه زنځیرونه ماتولی شم د بم ګزار ته ځان نیولی شم خو دې ښکلي ته والله د ټینګې نه یم خو دې ښکلي ته والله د ټینګې نه یم زه زنځیرونه ماتولی شم د بم ګزار ته ځان نیولی شم خو دې ښکلي ته والله د ټینګې نه یم خو دې ښکلي ته والله د ټینګې نه یم څو کړمه زړه دغه ښکلي رانه وړی دی څو کړمه زړه دغه ښکلي رانه وړی دی څنګه سترګې واړوم ښکلې چې زه وینم ترېنه څنګه سترګې واړوم ټوله دنیا را لړزولی شم د بم ګزار ته ځان نیولی شم خو دې ښکلې ته والله د ټینګې نه یم خو دې ښکلې ته والله د ټینګې نه یم زه زنځیرونه ماتولی شم د بم ګزار ته ځان نیولی شم خو دې ښکلې ته والله د ټینګې نه یم خو دې ښکلې ته والله د ټینګې نه یم څو کړمه زړه دغه ښکلي رانه وړی دی څو کړمه زړه دغه ښکلي رانه وړی دی ښکلو یم کمزوری څومره بهادر یم خو په ښکلو یم کمزوری ګوره په اور کې ځان سېزلی شم د بم ګزار ته ځان نیولی شم خو دې ښکلې ته والله د ټینګې نه یم خو دې ښکلې ته والله د ټینګې نه یم زه زنځیرونه ماتولی شم د بم ګزار ته ځان نیولی شم خو دې ښکلې ته والله د ټینګې نه یم خو دې ښکلې ته والله د ټینګې نه یم څو کړمه زړه دغه ښکلي رانه وړی دی څو کړمه زړه دغه ښکلي رانه وړی دی ښکلي زموږ د سترګو وړاندې چې تېرېږي دا ښکلي زموږ د سترګو وړاندې چې تېرېږي نه ترېنه سترګې پټولی شم د بم ګزار ته ځان نیولی شم
خود خپل تولا د ټینګ نه یم خود خپل تولا د ټینګ نه یم ز زنځیرونه ماتولی شم د بند ګزار ته ځان نیولی شم خود خپل تولا د ټینګ نه یم خود خپل تولا د ټینګ نه یم څو کړمه زړه دغه ښکلې رانه وړی دی څو کړمه زړه دغه ښکلې رانه وړی دی السلام علیکم خان یو 50 سیخه راولېږه جی خان روټۍ ورسره ګرمې راولېږه او جی ګرمې روټۍ به وغواړه هلکه دا کولر واچوه راغه خانانه کېدی ولتي کې پرون یې نه 200 روپۍ زیاتې درکړې وې مغلې سلاټو من به در 100 روپۍ سیوا درکړي خانان دي وای د لنګر و مخته دي خانان دي هلکه څه کې شابه سر وړه مړه حاجي دا دی والی هیله اوبه لږې راواله حاجي پرېیا والی وکړه کېده ای خانانو خورئ هلکه ډېره مزېدارې دي کیلې پکړې وې هغه پیسې غریبیا اوش کې خو یې اوش کې ما نه پیسې غواړې په سترګو دې چتې ناستې څه زه څوک یم د طوفاني بدماش رور یم طوفاني بدماش که بدماش یې نو زمونږ در باندې څه داسې د پیر بابا لنګر خو نه دی پیسې راوباسه پیسې خان تاسو کوئ پیسې نه غوښتې خان سکندر خو درته ونه کړ داسې وې دلبریا په اوش کې خو یې اوش کې خان خدای ته خدای دا خو ماشوم دی غلطي دې شو د ده په ځای نه زه بخښنه غواړم زه نه معافي غواړم معافي دې غواړم زما په خیال سوال مې ته وکړو تیکې او خوړې تیکې غلی شه خدای دې غر کړه غلی شه خان تاسو ورته خیر دی زه درنه بخښنه غواړم تاسو ځئ ورځئ ورته خیر خیر دی هېڅ خبره وایې که پوه به کوم خان پوه به راځه لکه زه د غر کې توستان یو ټنګ وباسم په دې مخ باندې نوچاره لا خو او ته په دې دومره غټه تلنده سره ملګری شوی نو ته دې نه پوهېږې دا څوک دي سبا له به ځان له مخه وګورئ ظالمانو ما له مخه وګورئ یا کوئ دا کړی ته به پخپله سنبالوئ زه به لانجې کوم که زه به کار کوم یا به کلي کې سروالي بروالي ګرځئ څومره به مصیبتونو دا ځای پیدا کړو او تاسو به پکې راشئ نو هغوی سره به لانجې کوو هغه بدماشان خلک سبا له به تېرېږي او ډز به یې نه پورته کړی بیا به څه کوې ما دې دپاره به یې خرڅوو نو دې دپاره به یې خرڅوو ته یې مه خرڅوه یار وکړې پیسې زما لګېدلي که ستا هسې دي یو څیزه نه مړه بس یار ورشه سیخونه راوړه مخامخ دوکان نه ستا په کلي کې دا بدماشي وه د 100 روپو ټیکې دې نه دي غوړلی و دا ستا حیثیت و لکه دلبره جی کاکا جی چېرته یې سره ښکارې نه کاکا جی کاروبار هم شروع کړو که نه کاروبار ها څه کاروبار د ټیکو کاروبار سیخ والا ټیکې خرڅوو ټیکو کاروبار اوس دې ما پسې راواغېسته ما شرمې دا خلک به څه وایي چې د خان عبدالله جان وراره په سړک باندې ټیکې خرڅوي کاکا جی د ټیکو خو ډېر ښکلی کاروبار دی او بیا په کاروبار کې څه شرم دی بس دلبره بس نور ما مه شرموه که په دې کور کې اوسېدل غواړې نو هغه لوفران دوستانو پرېږدي دا وګوره دا کور دا بنګله دا مال هار دا سم ستا دي ستا نه بغیر زما مونډیسو واه کاکا جی واه زه تا څنګه پوهېږم کوم خوند چې په هغه ټیکو په هغه غریبۍ کې دی که نه نو والله که په دې محلونو په دې بنګلو کې دی یوه خبره مې وویله کاکا جي زه خو دا بنګلې دا محلونه پرېغوستی شم نو قسم په خدای که هغه دوستان پرېغوستی شم زمړه ته به ورسړی نه شي دلبره بابا بھی ٹھیک ہوئی کنا چې په کومه خبره زما بابا خفه کیږي
تا کار ولیکې ته څه بل څه کاروبار شروع کړه نو بینې ته همداسې خبرې شروع کړې زما هم یو خبره واوره چې تا خو خفه کولی شم خپل دوستان نشم خفه کولی دلبره دا غریبي رښتیا کاروبار شروع کو او بابا ها زه شکر دی چې په کار بشي نو لوخوري به پرېږدي او په لار بشي د څه کاروبار یې شروع کړی بابا د تیکو په بازار کې تیکې خرڅوي تیکې بابا د هغه په دکان دومره رشي چې څوک ورته یې 10 سیخه راکړه څوک ورته یې 20 سیخه راکړه د هغه تیکې په دې کلي کې دومره مشهورې شوې چې زه درته څه ووایم بس چې تیکې خرڅوي نو دکې به خوري د سړک په غاړه کله دې اړخته او کله هغه اړخته لکه ورشه یاره مکه وشو که نه سره چېرېدم هغه وګوره طوفانې په خپله رالویا مړه طوفانې راغو ساسمان خو را نه کو سړیا راځي دي داسې ډېر طوفانیان راغلي دي او تللي دي هلکه چا ستا بېعزتي کړې وه دې 2 فوټي ای تونه لتي او پتا دي دې 2 فوټي هم ستا بېعزتي کړې وه یو خوا راشه راشه دا څه کوي خان هوش کې شئ سلميه ورشه دا څوک دی بار داجي موري داجي زما د لاسه طوفان قتل شو یا لکه دا دې څه چلو کوم ما دې خدای وای ما دا کس نه دی وایي بچي دا دې څه وکړل دا دې څه وکړل موږ خو ډېر لوی عذاب کې ګیر شو ځکه چې تا به نه پولیس پرېږدي او نه هغه خلک دا به اوس څه چل کېږي زما د زوی څه چل وکړه که نه دی چېرته پټ که خو خیر
ته فکر مه کوه زه به تا لالا اکبر خان ته بوزم اکبر خانه دنه غلطي وشوه ځکه مې تا لا راوستو ته څه چل وکړه یار د هغه خلکو نه هم بچ کا او د پولیس نه هم کار خو یې ډېر غلط وکړ ګلخانه خو تا یې خوب کړل چې دی دلته راوست دا زما دیره ده نه څوک ده پسې دلته راتلی شي او نه څوک دی د دې ځای نه بوتلی شي نو بس دی ما خدای ته او تا ته وسپارلو خیر به شي ګلخانه ته زما د غریبۍ دوست یې که نن زه خدای ښه کړم تا نه شم هېرولی زه به توپاني پلار سره ملو شم او کوشش به وکړم چې خپله دعوه واپس واخلم طوفانې زما زوی و زما مټې وې او غریبي زما زمرې وجلې دی زه به د هغه وینې وڅکم منم چې توپاني مرګ سره تا ته ډېر تکلیف رسېدلی خو غریبي یو شریف هلک دی بدماش نه دی او بیا هغه خپل ځان ملامته ګڼي که ستا دا خیال وي چې زه هغه معاف کم نو دا نشي کېدی د رستم خان اصول دی د یو مرګ په بدل کې لس تنه وجل که ته سل تنه م وژنې نو ستا زوی خو واپس نشي راتلی خو د انتقام اور خو د دشمن په وینو سړی دی شي اکبر خانه خو ته د خپل زوی د مرګ جرمانه واخله او هغه سره روغ وکړه خو زه خپل زوی وینه نه خرڅوم وروکه بابا وای اکبر خان لالا ته زما د ورور د مرګ څومره جرمانه ورکولی شي پوره 10 لکه روپۍ مونږ ته منظوره ده خو غریبۍ چېرته دی هغه ما سره دی مونږ به سبا درځو پیسې تیارې کېده خبر درو لاټو غریبۍ چېرته دی هغه اکبر لالا سره دی اکبر لالا سره دی دا خو ډېر ښه وشو ولې چې هغه یو ډېر تکړه سړی دی هغه مخې ته څوک هم نشي ودرېدی دلبره یار غریبۍ زموږ په سر باندې په عذاب کې ګیر شوی دی او یار هغه خو زموږ په سر غیرت کړی او موږ به هم د هغه سره غیرت کوو موږ به هم د هغه په غیرت خپل ځان قربانوو بالکل د یار په سر سرور کول دا زموږ پښتو ده او ما دا هم اورېدلي دي چې اکبر لالا لګیا دی رستمي سره د روغې خبرې کوي رستمي سره روغ خبرې کوي دا خو به ډېر ښه وشي یار وار مه خطا کوه غریبیا ما ټوله مسله هواره کړه د توپاني د مرګ مې د هغه پلار ته 10 لکه روپۍ جرمانه ومنله 10 لکه روپۍ خان او دا ستا د سر د سلامتیا قیمت دی چې زه به هغې ته ورکوم او هغې به تا سره روغه کوي او خان پولیس چې روغه وشي نو د قانون نه خلاصول زما کار دی او اوس به هغې راځي ته به چپ ناست یې خبره به زه کوم برخان لالا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی دغه طبیعت خراب و ځکه چې هغه واک اختیار موږ له راکړی دی کینې موږ ناستې له نیو راغلې خبره کوه خبره تاسو څنګه خبرې کوئ پیسې واخلئ د راضینامې په کاغذ دستخط وکړئ
वो तख्ते दे कना आखिर द कानून न बचार तबच केगे राजा लको शाबाश पुख्तने नन خود سم توره وکړه اخر د غریبي غیرت ما غریب جانا رستو به څنګه پاتې کېږم هاي په دې خبره خو دې وګټله دا واخله او د ځان خیال ساته او ستا حفاظت ستا مینه او محبت نواله ته ګنې جوه او زه ځان ډېر ته کوم زما درې زامن ووژل زه به د هغه د خاندان یو کس وژنم زه به د هغه نسل تباه کوم نسل ته هېڅ فکر مه کوه رستم خانه زه به غریبې زر تر زره قانون ته حواله کړم زر تر زره نه انسپکټره نه ته به هغه قانون ته نه حواله کوې موږ له به راولې غریبې به موږ له راولې موږ له زه به تا را سرو زرو په تخت کښېنوم انسپکټر صاحب ټول دولت به دله درکم خو ما له غریبې ژوندی پکار دی ژوندی غریبې چېرته دی غریبې کور ته نه دی راغلی تلاشي ولرې کو انسپکټر صاحب زما زوی یو شریف او صدا غونته هلک دی دا غلطي به هغه نه وي کړي غلطي انسان یو پیره کوي او هغه د توپاني د مرګ نه پس د هغه دوه ورونه وژل او اکبر لاله یې مړ کو هغوی خو غریبي سره د روغې لپاره راغلي وو زه نه پوهېږم چې دا هر څه څنګه وشو انسپکټر صاحب زما زوی مجرم نه دی زما زوی مجرم نه دی انسپکټر صاحب خان غریبي نشته سر مونږه ګوټ ګوټ وکړو غریبي نشته چې هغه مجرم نه دی هغه بیا ولې وتښتېدو د یېرې نه به تښتېدلی وي خان د یېرې نه تاسو ما بوز انسپکټر صاحب خو زما مور او پلار پرېږدئ بوځئ لکه دي درې واړه بوځئ चल दी जमीले तो दोमरा वارخطا ولې غریب جان چا سره جګړه وکړه پولیس والا راغلل دا مور خپل بوسله دا خو ډېر بد شو بابا ته څه چالو کا کنه زه څه چالو کوم لوري زما خو چا سره د واقعیت نشته خو ته فکر مه کوه ا د دلبري تر لک ذکر سړی دی هغه به څوکي څنګه چلو شو لاټو یار پولیس د غریبي مور او پلار او ورور درې واړه تانې ته بوتله ګوره کنه لاټو جرم یو کس وکړي او په مصیبت کې د هغه غونډ خاندان راګیر شي دلبره یار
په دې جرم کې مونږ هم خلک د هغه سره شریک ګڼي. په جرم کې نه، د هغه په غم کې خو مونږ شریک یو که نه یار. نو اوس به څه چل کېږي دلبره یار؟ دا راته وایه. ته فکر مه کوه، زه ورځم چې خپل تره سره خبره وکړم. کاکاجي، 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 کاکاجي. څه شور دې جوړ کړی دلبره؟ کاکاجي، غریبي د رستمي زامن ووژل او پولیسو د هغه مور پلار ټانې ته بوتل. زه څه وکړم؟ کاکاجي، ستاسو غټو غټو افسرانو سره دوا سلام دي. که تاسو کوشش وکړو نو پولیس به هغې پرېږدي. دلبریا، زه د مجرمانو سفارش نه کوم. خیر دی بابا، ته د خبرو ومنه، ولې چې غریبي د دلبر دوست دی. غلی شه جینۍ، ته په کلار کښېنه. غریبی مجرم دی چې مور پلار یې په تاڼه کې پراته یي که نه، هله به پولیس ته ځان ورکوي. بس کاکاجي بس، اوس څه پېښه او پولیس. څوک یې؟ غریبیه، ته؟ مخکې به ته زما مور او پلار پرېږدې، د هغې نه پس به ستا ښځه او ستا بچي ستا کور ته راشي. هلو مرزا، زه انسپکټر قدرت الله خبرې کوم. د غریبي مور او پلار فوراً پرېږده، سرګوه فوراً. زما مور او پلار ستا ښځه او بچي. سوځېږم ستا پسه خوږه یاره که جړېږم ستا پسه ته په خپلو خوشحالو کې غرقه خوښې ځکه مړه شمه مړه کېږم ستا پسه تا د مینې ماس
جاړه ما ښځې جاړه ما دا هر څه به زموږ په قسمت کې لیکلي وو. د صبر نه کار واخله مورې، که آیا په مصیبت کې ګیر شو نو زه خو تاسو سره یم که نه، زه به ستاسو خیال ساتم مورې. ته دلته سره راغلې د خپل خاندان دشمنه. حاجي ما دا هر څه د کسته خو نه دي کړي، خو بس وشو. ولې وشو؟ ولې وشو؟ تا د جرم کولو نه مخکې دا سوچ ولې نه و کړی چې ستا د جرمونو په اور کې به ستا پورا خاندان سوځي، ستا مور او پلار او ورور به په تڼو کې لوغړېږي، په تڼو کې لوغړېږي. غریبیا غریبیا تا خو موږ تباه او برباد کړو، تباه او برباد کړو. حاجي ته غم مه کوه، خدای به خیر کړي. څنګه به خیر شي؟ څنګه به خیر شي؟ ستا نه پس خو سلیم زموږ سره وه، ستا په وجه د هغه نوکري هم ختمه شوه. ځکه چې هغه د یو مجرم ورور دی، د مجرم. زموږ د بربادۍ تماشه کې وځه وځه دلته ته. لالا تاسو لاړ شئ، ولې ستاسو پسې پولیس لګېدلی دی؟ مل کې څو منیجران دي؟ یو منیجر بل ساته. ما سره د بل منیجر ځای نشته. بیا برلدار کورسۍ او مل ماتې که سبا له دې زما رور له نوکري ورنکړه نو دا مل به درنه پاتې وي. سیټه د ضرور له نوکري ورکړه. ټیک ده دلاور خانه، سبا به د ضرور په نوکرۍ ولګي. راځي پولیس ته هماته وګورئ. مناوله بچو ستا نوکري پخه شوه، سهار نه به خپلې نوکرۍ له ځې. نه سلیمه نه، دی به دنده نه راځي. پلار دې دې منې کړی دی. زه غریبیا بچی، زه زویه. سلیمه بچو د مور او پلار خیال ساته. السلام علیکم خان. هلکانو ګاډي کې کېنئ. څه سوچ کوئ؟ پولیس تر پسې لګېدلي دي، ګاډي کې کېنئ. کار خبره کوه مشره. ستاسو دشمن رستمې څه بلا خو نه ده، ستاسو غوند انسان دی، په هغه سره پیسه ده ځکه زورور دی.
زورور خو دی د زورور زور همیشه په زور ماتېږي خانیان او که چېرې تاسو د هغه زور ماتول غواړئ نو په ځان کې جرأت پیدا کړئ او پیسه پیدا کړئ د دنیا لوی لوی بدماشان به ستاسو په پښو کې ناست دي جرأت خو موږ کې شته مشره پیسه به څنګه پیدا کړو د مټو په زور د مټو په زور یارانو د مشر خبره ومنئ په دې کې زموږ فایده ده مټې تاسو سره دي ټوپک دا والئ سر اوچت کوي دشمن ته خپل طاقت وښایي جی نال مال تر غونډه واټولو نه لکه نال ورکوي ښه خوش تکړه شي شابه تکړه شي يوم ونخوزي عشان لك بيسي غندك वाह जिसे वाह दुनिया दौलत ते उगाठा हम पखपल दे आजम को नंगा चल ले ना मंगदर त नहीं आदि गुस्सा नन पस چې څومره پیسې ګټې زمونږ حساب را رسې ګوره او چې زمونږ حساب را رسې کلا ودان اولا دا سیل جاړې او زجاړې تاړه جاړې او زجاړې سرې سترګې ګرځا دې لکه لکه پیسې دراوړې پیسې ډېرې وا مخکې ورځ دې مراته چرس خراب را کړي هغه هم د مانو کړه هغه مال در کړه او بیا به تا نه بقایا شکایت نه ملایي ډېره په ارامو مو ګټله په دې ارامو کې څه زکات وباسئ ظالمانو په ځان خو حلاله کوي اخر د پیر بابا نصیو دا زکات او خیرات په موږ باندې کیږي دلبر جانا او غریب جانا د دې د زکات مونږ قبول کو کیسه ختموي
خدای کته زما سیاست تسلیم خان چې د دشمن سټ ماتولو دپاره د مضبوط ګزار ضرورتي او ما د رستمي سټ ماتولو دپاره غریب جان او دلبرې پیدا کړ. او دلاور خان ته ټیک وایي، خو زما رور اکبرم یو لوی غرو چې د رستمي زامنو ووجلو. ما دا قسم کړی و چې زه به د رستمي نسل تباه کولو دپاره بارود تیاروم. ما هغه بارود تیار کړه. पाकल्ला दुम्र खैस्तयम जोड़कड़ी पखाइस मिशी त्यारे रणा रणा
دلبریا داسې بنگله مونږ چېرته په خوب کې هم نه ولیدلې او نن خدای مونږ د دې مالکان کوی غریب جانا دا د ګډ کاکا سره ته دوا کوه چې بدماشي درته وښوده نه چېرته مونږه او چېرته دا بنګلې بالکل دې ټیک ویلې مخکې به مونږ د بدماشانو نه منډې والې او اوس چې بدماشان زموږ سوری وګوري که نه نو داسې منډې وهي دا خبرې پرېږده اوس داسې کار کوو چې په دې تشو بنګلو کې مونږ څه کوو زه خو وایم چې تا له د واده بندوبست وکړو نه روکې نه زما چنغله شته زه پوره یم خپل غم کوه خپله نه روکې نه زه واده نشم کولی ولې هغه ځکه کله چې زه کور ته تلم که نه هغه تره ته سپورې راته ویلي دي راته یې ویلي چې ته په دا کومه لار روان یې دا لار ستا ټیک نه ده او دا لاسه کې کله کله راته وایي چې دې کور ته مه راځه ونه روکې نه ګوره دا خو زمونږ مشران دي زمونږ د فایدې دپاره خبره کوي اوس ما ته وګوره زما پلار سهار او ماښام ما رټي نو ستا څخه لزه دي اوس د هغه نه خفه شم روکې مې دی ته به خپل تره له ځې او د خپل واده خبره به ورسره کې دا درته مونږ وایو ګوره څنګه تاسو وایه ورونو ما هغه شان به کوو یار راځه ما دا د مخکې ویلي چې نه دې پرېم او نه د زما ورارې زه خپله لوبري کوم مړه کاکاجي ما هم درته ویلي چې واده وکړم دا څه به پرېږدم ته اوس د واده خوبونه مینه زه ګورم چې تا له څوک خپله لور خور درکوي ماماجي دوی اوس پوهېږه که نه زه اوس په سمه لار روان یم دا کږه ټوپی دا پوږه ساده دا اوچته پینسا دا ستا سمې لارې نښې دي ها خیر دی عبدالله جانه هلک دی پوه به شي ته د ده وکالت مه کوه محمد شیره د جال نه پرېوتی مارغه په جاله کې وخت نشي تېرول ده د بدماشۍ لړ نیولی دی او بدماش سړی زه په خپل کور کې نشم پرېښودی دې ته وایي چې ځال ده بره تر دا بیا به زه پوهېږم ډېره ګرمي مو په عبدالله جانه لږ د سوچ نه کار واله دی په غلطه روان دی که نه د ده د سمېدو همدغه لار ده ده ته واده وکړه خپله به ټیک شي ټیک ده ماما شیره که دې په سمه لار راغو زه به دې له واده م وکړم دلبرا اے دلبرا دلبرا یو خو تور وخت د مرچکو په سټه ناستې ته کېنه زه تا سره خبره کوم مبارک شه بیا د څه شي مبارکي ده زما بابا رضا شو په څه رضا شو زما او ستا په واده مینه مرد دی مینه ور دی مینه مکه مینه مکه مینه ژوند دی مینه خوند دی مینه وکه مینه وکه مینه کې غمونه دي مینه کې دردونه دي مینه مکه مینه مکه مینه ښکلا ده مینه وفا ده مینه وکه مینه وکه رښتیا چې پسپینه خلګې خاندینو وړه خندا دې او د زړونه وي خوینا کدی خندلي راته نه وینو نره نره زبنې ولې خوږېدنا د سور سالو مېرمنې واورنو مخ راښکاره کړه چې دې وکړم دیدنونه د تور پیکي مېرمنې راشنو چې نن دې ښکل کړمه د زنې شنه خالونه سور سالو
سالو په سر کا په مکیز باندې روانه شه بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه سور سالو په سر کا په مکیز باندې روانه شه بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه لاس دې د زنې لاندې مګدنو بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه لاس دې د زنې لاندې مګدنو بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه ستا په عادت مې ما ګورکې د وطنونو بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه سور سالو په سر کا په مکیز باندې روانه شه بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه پدندا صد شونډې سرې کینو بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه پدندا صد شونډې سرې کینو بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه بیا دې نارې کړې چې په تا ستې کومنو بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه سور سالو په سر کا په مکیز باندې روانه شه بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه پرستو ګورې نو بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه په لاره دې پرستو ګورې نو بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه لکه چې زړه دې یارانې ته شوی وینه نو بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه سور سالو په سر کا په مکیز باندې روانه شه بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه بیا د ډېر نازه لکه زرکه خیره مانه شه زه چې ستا دې جولۍ ته راشم نو زما زړه ته سکون میلاو شي او دا زړه مې باغ باغ شي او زه چې ته ونه وینم نو زما هم د پسې زړه ډېر خفه خو زما یو خبره واوره زما محبوبې تر اوسه پورې به یو عاشق هم داسې نه کړي نن چې ما کم کار کړی دی تا له ما د خپلې مینې یو تحفه راوړې ده دا واده چې دا خورې نو زه به درته یادېږم دا خو د ماشومانو تحفه ده زه په دې باندې څه کوم ته یې لبې له ماله دا راوړله وایي زما د زړه ټوکړې دا خوره نو دې سره به ستا د زړه داسې ټک ټک کوي او ما به یادوي رښتیا وې بلکل رښتیا ای خارونه دا زما رقیب دی ولې پترخ کې کینولې دی اکوس مکو شابتیا کني تکي تکي باندې کم او پسې خونو کې باندې ورکم لاټو داسې عمل به در سره وکړم چې دا خارونه به درنه هېره کړم ته به څه وکړې مړه قسم مې دې په دې خارونې باندې چې هغه عمل در سره وکړم چې ټول عمر له یاد ساتې زه به وګورم چې ته به ما پسې کومې توپې او ګرنیټونه راوړي افسوس افسوس چې نن زه خالي لاس یم سبا به در سره داسې عمل کوم
چې ته به یاد ساتې دلته انتظار کوه او انتظار کوه ستا د هغه ټولو بدماشانو لاس خلاص ګورو به زما په خیال شامته ویرېدو ځکه رانغلو شامتیا تش لاس راغی ستا هغه بمونه او توپې څه شوې ټینګ شه بچي فیموس مې د لغم وکړو د پسې مې راوستو دغه شان بچي مضبوطې که خپې پرې مضبوطې که چې پته دې ولګي مونږ ته روانې کوي وای ته جینۍ نه اجړی اجړه وای شامتیا سمبالوې لاټو هم چې ستا نه دی پکار که نه زمام نه دی پکار هسې بې سمې غډول کې مار له 200 روپۍ ورکړې موسې ګرځوه وی الله نه له دین شوم او نه له سعدین شوم زم دنه لاړم ا دې څه وکړه ظالمه نو تا زموږ په سر باندې خپل تره خفه کړو خپله روبینه دې پرېښوه ما ته رشتې خو جوړېدی شي غریب جانه خو زما دپاره ټوله نه لویه رشته چې کوم ده که نه هغه ستا د دوستۍ ده زه دا هر څه خو پرېښوستی شم خو ستا دوستي نه شم پرېښوستی و زما نادانه غریب جانه ما ته وګوره چې ستا د دوستۍ دپاره مې خپله ګناندامه پرېښه کښېنه غلې لاټو یو خو زه یې زګې نه ګورې او بل لکه د مرڅکي برادان یې ګلندانه وه او که درېیمه دنیا وه اوس ورمخکې شه خاندئ مه مړه زه د هغې په عشق کې دانه ډوب شوی وم دانه ډوب شوی وم که هغه ما سره ګډ شوی نه وی نو په والله که ما ته پته لګېدلې وه چې دی جړه دی اوس خو درته پته ولګېده که نه لاټو جانه نو ځکه خو مې لا حول ولا قوت وي او خپل ایمان مې بچ کو مونږ له خو خپلې معشوقې هسې پاتې دي غریب جانه ته څه توره وکړه چې مونږ هم چاته بابي ووایو که نه یار نه غریبیه نه اوس ډیره مشکله شوه ولې چې زما بابا ستا نه خفه دی ما نه خفه ده په څه ولې چې ته اوس د جرمونو په لار روان یې په خپل دشمن باندې بر راتلو دپاره جمیلې ما له په دې لاره باندې تګ ډېر ضروري و ډېر ضروري و زما واده تا سره نشي کېدی ولې چې زما د بابا اراده بدله شوه اوس هغه زما واده بل چا سره کوي زه به ستا پلار سره خبره کوم ځکه چې ته زما چانغلی ابه تا بل چاته څنګه ودی که جمیله ستا چنغله ده نو زما لور د غریبیا زه د هغې قسمت یو مجرم او قاتل سره نشم تړلی خو زه خو سم دم انسان وم کاکاجي د جرمونو دا پیټی خو ما د مجبورۍ نه په سر کړی دی خو تا سره خو د خپل ژوند ضمانت دې نشته غریبیا زه تا له رشته څنګه درکمه
د جمیله رشته خو به ته ماله راکې کاکا جي ولې چې جمیله زما چنغله ده او پښتون خپل سر خو پرې کولی شي خپله چنغله چاله نشي ورکولی ته فلحال د خپل سر خیر غواړه ځکه چې قانون او دشمن دواړه تا پسې لګېدلي دي د جمیلې خیال د زړه نه وباسه بچې نه کاکا جي نه جمیله زما غیرت زما پښتو ده او دا تا سره زما امانت دی د دې واده به بل چا سره نه ما سره کېږي ما سره بس 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 جهړه مالوري مال خو دله هسې زور ورکړو چې دی په سمه لار راشي ستا واده به همده سره کېږي همده سره او بابا